السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ. کرونا وایرس ټوله دنیا یې په سر راخستی دی. آخرکار پاکستان ته زور راورسېدو. څه بېګا ټول سکولونه بند شولو، غوټو غوټو اجتماعاتو باندې پابندیانې ولګېدلې. دې سره سره کورمې کې لکه کوم غوټ ایونټ روان دی نوروز، هغه سلسلې کې بېګا جرګه شوي وه. هغه د مو همکار رشید صاحب هغه کې موجود وو. نور داسې حکومتي طرفه اقدامات خسته شوي دي، لکه پاک افغان بارډر به سبا ناسته بند وي، سکولونه مکمل بند دي، غوټو اجتماعاتو باندې پابندیانې ولګېدې. مو سره دلته موجود دی د مو ګران همکار رشید صاحب. هغه نه مزید پوښتنه کوو څه بېګا جرګې کې څه فیصله وشوه او نوره به حکومت طرفه څه اقدامات خسته شي. جی بالکل جاوید، لکه څنګه تاسو خبر وکړه د کرونا وایرس په حواله صرف د پرچنار د ضلع کرم حوالې سره نه بلکې ټول پاکستان ټوله دنیا چې کوم دی د مرض کې مبتلا شوي دی. یو خوف و خراس دی، هر چا خپل خپل کوم مذهبي رسومات دي یا کوم خپل طریقې کار دی هغه یې ملتوي کړي دي، هغه یې ځنډولي دي. همداسې د پاکستان حوالې سره د مو کوم مذهبي چې کوم مو سره تعلقات دي د ایران، سعودي یا نور کوم ملکونه دي، هلته کې هم مختلف قسمه کومې سرګرمۍ دي هغه یې څه حده پورې ځنډولي دي. څو پرې اتا د دې کوېسچن جواب دی چې پرون کومه جرګه وشوه. لکه تا ته پاته وي موږ ټولې دنیا کې مو یو پیغام چې د نوروز حوالې سره څه په کورمې جلسه کې د زیړان حضرت امام علي زیارت کې ډیر جوش و جذبې سره، ډیر خواند و رنګ سره منعو کیږي. هر کال یې ورځ په ورځ کال په کال هغه کې زیاتوب راځي. خو د بده مرغه د بدقسمتۍ له وجې دې کال چې کوم صورتحال جوړ شوي دي د دې وایرس په حوالې سره نه، هغه کې پرون ایوا د ډي سي افیس کې ایوا جرګه وشوه د زیړان قوم چې ټول چیده مشران څنګه ایمو یو قسم ته د فیصله کن مشران دي، هغه ایمو ټولو جرګو کې یو ښه مقام لري، هغوی ورکې موجود وو. د هغوی سربراهۍ کې دا شی فیصله وشوه چې کوم د علي زیارت کې د نوروز کوم پروګرام کیږي هغه به ډیر محدود طریقې سره وي. زه دغو خبرونه مخکې خپل لیدونکو کتونکو ته یو ریکویسټ ضرور لرم چې دغه کوم خبرې زه اوس کوم، کوم مو دا پروګرام پیش کوو، ایدي مقصد دل ازاري نه دی، ایدي مقصد چاته ټیس رسول نه دی، ایدي مقصد چا جذبات مجروح کول نه دی، ایدي مقصد چا عقیدې چیړل نه دی، بلکې حفاظت کول دی. لکه تاسو ته پاته وي چې ایمو ملک چې کوم دی هغه ایران نه سپا نه دی، هغه سعودي نه ایډوانس نه دی، هغه ایټلي نه دی، هغه چاینا نه دی. مو غریب ملک کې اوسیږو. نه داسې بیماریو کچیرې مو خپله مخنیوی نه وکړو نو شاید کمی حکومت ته پرېږدو نو دا به ډېره ګرانه وي. تاسو ته پاته وي چې ایمو ټولو نه غاټ ځای چې کوم دی خانه کعبه دی، هغه کې کوم رسومات دي تاسو ټول کس وئ، ټي وي کې کس وئ، په فیسبوک وئ کس وئ، په اخبار وئ کس وئ چې هغه کې کومې سرګرمۍ دي هغه معطل شوي دي. همداسې ایمو ایران مقدس شهرونه چې کوم دي هغه کې ایمو رهبر او ایمو مجتهد هغه سیستاني هغوی هم خپلې فتواګانې ویر کړي دي چې دغه رسومات چې کوم دي دا د څه حده پورې وځنډوی شي. زه تاسو ته دا وایم اکثر خلک دا وایي چې نه مو مسلمان یو، مو دا یو په کار دی چې سوره اخلاص یا دا شی په ځان باندې سړی پوکي او دا مرض ورته نه رسي. بالکل دې کې هیڅ شک نشته، دې کې هیڅ شک نشته. که مو زیارتو ته څو، که مو خانه کعبې ته څو، که مو د خپلو ائمه اطهار علیه الصلاة والسلام قبرو ته څو، هغه کې هیڅ قسم ته شک نشته چې هغه کې شفا نشته. خو ایمو هغه اعمال هم دومره شاید مو دومره پاک صاف هم نه وو چې هغه شی مونې دومره فورا هغه وکړي اثار وکړي هغه دعاونه. بار کیپ پرون کومه جرګه وشوه په ډي سي هغه کې نه هغوی مشران وو چې هغه کې ډېر نمونې مشران وو، ډي پي او غوی، اے ډي سي غوی، دا ټول ورکې موجود وو. هغه کې مشرانو یا فیصله دغه وکړه چې چونکې یو خدای امام شهادت ورځ دی د 21 مارچ باندې دا یې مپاره ډېره غوټه خبره ده. او بله دا چې دا کرونا وایرس کوم دی دا ډېر تیزۍ سره
روان دی، ډېر تیزۍ سره د پیلاو کیږي، نو ټولو اجتماعاتو باندې پابندۍ دي. دا نه څه مو باندې حکومت بای فورس پابندي لګوي چې ته به د نوروز نه کوې، نه، دا بلکې ایمو مشرانو، ایمو کشرانو، ایمو تعلیم یافتهو خلکو دا یو سوچ وکړو چې نه شاید زموږ کې که 4-5 کسان داسې ارناوز یا نیمو دغه ټوله اجتماع کومه دی دا متاثره کولی شي. نو هغوی دغه فیصله وکړه چې صرف زیړان قوم نه وتلي، نور به بهر خلک علي زیرا ته د راتللو کوشش ما کوي. دې کې ټولو ته زه یو ریکویسټ لرم ضرور څه پکار دی چې هغه د دې مشرانو د حکم باندې د عمل وکړي. امام علي زیرا ته د په 22 طریقات تلای شي، په 23 تلای شي، په 24 تلای شي، په 25 تلای شي، هغه 40 دن هغه جنډه وي. نو هغوی دغه 40 دن کې یوه ورځ خامخا هغه زیرا ته تلای شي، هغه زیارت ښې طریقې سره کوای شي، آرام سره کوای شي. نو ویلې نه چې هغه دې اجتماع کې یو ډسټربنس جوړ شي، د مشرانو خطک وشي، مشرانو کومه فیصله کړې دی یا هغې نافرماني وشي. نو زه خو یم څه پکار دی چې د زیړان قوم ته پکار دی چې هغه دا وړه غټ دومره تعداد کې را نه شي. لکه زه به دا یوه خبره وکړم چې مشرانو دا وویله چې جنډه به اوچتېږي، ښه ټیک ټاک به اوچتېږي، ایمو کوم رسم دی هغه به هم کېږي، ایمو عقیدې اظهار به هم کېږي، خو مو به صرف خپل کلی کوو دا شی. نوره که چېرته څوک بهر نه کورمینه یا د کورمینه بهر خلک رسي امام زیرا ته، هغه د په 22 راشي، په 23 راشي، په 24 راشي، په نورو ورځو راشي، هغه د سلام وکړي، هغه د خپل عقیدې اظهار وکړي، هغه د دعا وغواړي، هغه د جنډه سپال کړي. نوره پکار دی د 21 تاریخ باندې د راتلل څه کوم دي هغه د پکار دی سره د نشي. نو دی باندې مو ته پکار دی، تا پکار دی، د خپلو نسلو د بچیو ته پکار دی چې مو دی آرډر باندې د حکم باندې عمل وکړو. د 21 مارچ باندې د یوغ د امام شهادت پکار دی مو خپل کور کې کینو، هغه مناو کو. او بله دا څه دغه کوم خطرناک مرض دی دینه ځان باج کو. تاسو ته پته دی چې ټولو نه غټ اجتماعات کینسل شول. PSL څه کوم دی هغه د پاکستان یو ډېر غټ ایونټ و، یو ډېر غټه کامیابي وه. هغوی هغه د تاسو کس وایي چې هغه باندې هغوی څه قسم ته حکم ویر کړو. همداسې د جمعې المونځ چې هغه ایمو مسلمانان کله هم نه پرېږدي، هغه باندې یاد دی چې خیر دی که څو وخته مو د جمعې المونځ نه وکړو، خپل کور کې وکړو، ښې طریقې سره وکړو، زه خو یم څه باده به نه وي. پکار دا دی چې دغه مرض نه مو حکومت سره شانه بشانه ودرېږو، هیلث ډپارټمنټ سره شانه بشانه ودرېږو، هغوی ورکرو سره مو شانه بشانه کار وکړو. دا صرف نه چې دا د ډي سي ذمهداري دی، دا صرف نه چې دا د ای سی ذمهداري دی، دا صرف نه چې دا د ډي پي او د مشر ذمهداري دی، دا صرف نه چې دا د ډاکټر او د هیلث چارواکو ذمهداري دی. دا ما یاد دی، دا ما مرض دی، دا ما تکلیف دی، دا ما مشکل دی. زه خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي که چیرې دا مرض ایمو په کورمي جنسۍ کې پیلاو شو، موږ هم دومره طاقت نه لرو، ایمو خو نوم دومره اسپتال اپډیټ دي، نښې مو دومره ډاکټران دلته شته دي، نه مو ته دومره سهولتونه راکړي شوي دي. اول مو تاسو انداز سوچ وکړو چې مو تاسو دا وړو بیماریو سه مو تاسو چی ته څو کوم ځایو ته وړو ټیسټو پوسې مو تاسو پېښور او اسلام آباد ته څو، دلته مو هسپتالو ته هغه سهولتونه نه دي ورکړي لکه څنګه پکار دي. بیا به دومره غټ مرض چې چین ته حیران دی، ایران ته حیران دی، ایټلی ته حیران دی، سعودي مختلف ملکونه هغه ته حیران دي. د هغوی کبو نشي راوستی، مو به څه راولو. بیا پاکستان خو پرېږده، بیا مو ضلع کرم د هسپتالو کې بیا مو تاسو څه کوو. نه خیر دی که مو تاسو دغه باندې لږ احتیاط وکړو، لږ عمل ور باندې وکړو، لږ د زندګۍ سوچ وکړو. خدا نخواسته که دی مو تاسو فیملی کې یو ممبر متاثر شو، بیا به څه کوو. هغه علاج خو ډېره ګرانه دی. تاسو د پرچنار پریس پیج باندې کس وئ څومره خلک بېوسه دا ورځې کې 15 خامخا رسي چې موږ ته تاسو ویډیو کوئ، مو علاج دلته ممکن نه دی، مو علاج په پېښور کې، په اسلام آباد کې، په پلنکي اسپتال کې ممکن دی، او مو سره واس نشته، او خلک دومره دار بدار ساره دي، دومره دار بدار تکلیفو کې دي. نو خدا نخواسته که بیا دا مرضه مو باندې راغلو، بیا به چېرته څو، بیا به چای کوو. یو ځل بیا ریکویسټ لرم څه پکار دی 21 مارچ باندې د اجتماعاتو نه بالکل پرهیز وکړئ. مینه زړه کې دی،
مینه وساتوئ، خپل زړه کې وساتوئ. مینه خپلو بچیو سره کور کې وکړئ، ټول کور کې کښېنه، کیک راوړه، ښه خوند سره کښېنه ورته، امام شهادات امنه وکړه، دعا یې وغواړه. او د نورزه کې ته کومه عقیده دی، کوم سوچ سره ته نوروز مناو کوي، کوم سوچ سره ته نوروز خسته دی، هغه یې مناو که. خپل کور کې خپلو بچیو سره ښه ټیک ټاک کښېنه، دعا وغواړه، خپل ځان پاره وغواړه، خپل ملک پاره وغواړه، خپل یار دوست پاره وغواړه. زه خو یم څه ټول نه به بهتره دا خبره وي. دا نه څه موږ ته اجتماعاتو ته لاړ شو، موږ ته نوروز ته لاړ شو، موږ ته علي زیارت زړان ته لاړ شو، موږ ته ملیخیلو کوم جنډه اس کېږي هلته لاړ شو، شبلانو کې کومه جنډه اس کېږي هلته لاړ شو، عملکوټ کې کومه جنډه اس کېږي هلته لاړ شو. په کار دی څه دغو ځایو نه موږ ته اجتناب وکړو، دغو ځایو ته موږ ته نشو لاړ. ورسره په کار دی د یو شی زه بله ریکویسټ لرم، موږ تاسو د ودونه قرآنخوانۍ دا شیونه دغو ورځو کې ډېر زیات دي. زه خو یم څه که څو ورځې لږ ودو ته انتظار وکړو، لږ قرآنخوانیو ته انتظار وکړو، دا اجتماع کې رسي که نه. ویلي موږ تاسو خو قرآنخوانۍ ودونه هم دا خو 15-20-50 تانه نه یو، دا خو موږ ډېرې سترې وسیع قرآنخوانۍ کوو، ډېر وسیع موږ تاسې ودونه کوو، وسیع موږ تاسې مړی کوو. دغو شیونه په کار دی ټول ګیدرینګ. زه خو یم څه کوم ځای کې څه د 50 تانو یو ټولای جمع کېږي، 50 تانو ټولینه موږ تاسو په کار دی څه اجتماع وکړو. لکه دې حده پورې موږ تاسې ته حکومت او هوښیارو خلکو ماهرینو ویلي دي څه لاس باندې میلوئ. لاس میلول دا نه څه یو بل نه نفرت دی، نفرت نه دی. خو رشید تا ته څه پاته دی چې زه اوس اډې نه راغلم، ما چا سره لاس میلاو کړی دی، ما چا سره غوږه میلاو کړي دی، هغه به سعودي نه راغلی وي، یا به ایران نه راغلی وي، یا به چاینا نه راغلی وي، یا به دبۍ نه راغلی وي، هغه به بل ملک نه راغلی وي، یا به اټلي نه راغلی وي. اوس خو ماشاءالله پاراچینار کورمه ډېر ایډوانس دی، ارضي کې خلک پرته دي، نه که هغو ځایو نه دا خلک راغلي وي او زه ورسره میلاو شوی، دا 15 تانه راغلي دي، دوی سره ما غوږه میلاو کړه، دغه ته ما تکلیف جوړ کړو، ما خو هسې ځان ته جوړ کړی دی. نو بار کیپ د ما د خبرو مقصد دغه و چې موږ د هیلث کوم ماهرین دي د هغوی خبرو باندې عمل وکړو، دا شی سیریس واخلو، دا ګپ نه دی. اکثر موږ ځنه فیسبوک باندې کسو، بیا موږ ماهرینو سره اندا ډسکس کوو چې آیا دا شی رښتا څه یو ګپ دی یا دغه هسې څه افوا دی. نه افوا دی، نه ګپ دی، نه عام خبره نه دی، نه وړه خبره ده، ډېره سیریس خبره ده. موږ تاسو د ژوند خبره ده، موږ تاسو د زندګۍ خبره ده. په کار دی چې دې باندې موږ تاسې من و ان عمل وکړو. ډېر ټایم نه دی، یا به میاشتې وي یا به یوه نیمه میاشته وي. که دی وایي یوه نیمه میاشته موږ تاسو لږ ځان ته کښېنو، لږ ټول هر چی شي نه خاموش کښېنو، لږ به راته سټډي مکمله وشي، لږ به راته د نور د اسلامي دنیاوي تعلیم حاصلولو مکافات ته میلاو شي، لږ به ځان ته کښېنو، لږ به سټډي وکړو. نو زه خو یم څه موږ تاسو همدې کې کامیابي دی، موږ تاسو د بچیو، موږ تاسو د خلخوانې، موږ تاسو د معاشرې همدې کې زندګي دی. دا ډېر نه وي، دا مرضونه څه کوم دي دا کله رسي. نو په کار دی یو ځل بیا رسم د پرون جرګې حوالې سره څه ډېره ښه فیصله شوې ده. چونکې مایند نه کوئ، چونکې غلط ساینس کې وانه خلوئ، چونکې غلط سوچ کې وانه خلوئ، هیڅ قسم ته دې کې څه شامل نه دی که نه، چې یا د حکومت ورکې څه ځازه شامل وي، یا د ورکې مشر یا کشر یا ما یا تا، هیڅ نه دی. فقط صرف او صرف دا دی چې هغه کې د کرونا وایرس ډار واجې نه که موږ تاسو دا اجتماع نه وکړو، نو زه خو یم څه دومره باده به نه وي. موږ تاسو څه ایران نه زیات نه یو، موږ تاسو څه داسې خوخو عالمانو نه زیات نه یو، غاټو پلسپرو نه زیات نه یو، چې هغوی موږ ته یو هدایت راکوي. نو په کار دی چې هغه باندې عمل وکړو. امید دی چې ما دغو خبرو نه به تاسو غلط مقصد نه خلوئ، یو ښه منو ان عمل به پکوئ. امید دی خدای تاسو خوشحال ساتي، خدای دې مو کورمه، مو ملک، مو پاکستان، ټوله دنیا دغه مرض نه پاک و صافه وساتي. ډېره مننه، خوشحال اوسئ.